السلام علیکم کتونکو رشید خان یم تاسو ته معلومه وي چې کورمه ضلع یوه داسې بدنصیبه سیمه ده چې دلته هر میاشت یوه داسې پیښه منځته راشي چې هغه باندې صرف کورمې ضلع خلک نه بلکې ټوله پښتونخوا چې کومه ده هغه باندې غمجنه شي. اوس هم په کورمې ضلع کې د 12 اکتوبر نه چې سرکاري کنوای باندې چې مقبل سیمینه راتله دې لخوا هلته کې د کونجلې ځایو سره نږدې نامعلومو وسلوالو هغه باندې برید وکړو څه په نتیجې کې ګڼ شمېر کسان په حق ورسېدو او د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې ټولې د تګ راتګ لارې چې کومې دي هغه تړل شوي دي. په بازارونو کې ادویات ختم شوي دي، خوراکي مواد ختم دي، همدغه شان په پمپونو کې تیل پټرول ډیزل بالکل ختم شوي دي. د تیلو نشتوالي له وجې ټولې تعلیمي او کاروباري ادارې هم بندې دي. د سره سره په بازارونو کې او خواوشا کلیوالي سیمې چې کومې دي هغه کې هم هیڅ قسم ته د ضرورت څیزونه نه میلاویږي. نن هم د قبایلو د لارو خلاصېدو لپاره او په سیمه کې مستقل امنیت لپاره یو د امن مارچ آغاز کړی دی چې دغه امن مارچ په چنار نه شروع شوی دی تر هغې پورې چې څو بند لارې خلاصې نه وي کړې شوي. د قبایلو مشرانو جلال بنگش او اغا تجمل وینا دغه دی چې دغه امن مارچ د حکومت ناهله او د حکومت سسته خلاف دی، بلکې د هیچا هم نه د چا فرقې نه د چا قابلې خلاف نه دی، بلکې د حکومت خلاف دغه ضرور دی. ولې چې ډیره موده وشوه حکومت قبایل غولوي، حکومت قبایلو سره ګپ لګوي، دې وجې نه دغه تګ راتګ لارې چې کومې دي دغه نه خلاصوي. 2 ورځې وړاندې هم تاسو ته معلومه وي چې په لوور کورم چارخیل سیمه کې د مسافرو ګاډو باندې نامعلومو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو د 7 کالو مسافر چې هغه د قطر نه راتلو خپلو ماشومانو ته هغه هم په نښه شو. د دې سره داسې بې شمار واقع کیږي چې پوښتنې څوک هم نشته. موږ دلته کې د شرکا چې کوم دي هغوی نه پوښتنه کوو چې آیا د امن واک د دوی څه مقصد دی. کتونکو د وخت ما سره د کورمې ضلع نامور صحافي د پرچنار پریس کلب چیرمن علي افضال صاحب موجود دی. هغه نه پوښتنې کوو چې افضال صاحب د امن مارچ چې قبایلو آغاز کړی دی د دې مقصد څه دی او ضرورت یې ولې پیښ شو؟ رشید صاحب دا لکه 12 اکتوبر باندې کوم د مقبل قبیلې کنوای باندې فایرنګ شوی او هغه نه وروسته د تګ راتګ لارې چې دي دا بند کړی شوي دي. نن 28 ورځ دی چې لارې بند دي او پرچنار باندې ګیرچاپیره سیمو باندې بشاري تریمانګل مقبل بوډکي خرلاسي زیړان شلاوزن دا څومره په درجنو علاقې دي دا ټول ونه متاثره دي او دلته په لکونو خلک چې دی هغه محصوره دي. ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته که دوایان یو ګورو په هسپتال کې دارو درمل ختم دي. هغه نه اوس پورې تقریبا 100 کسان چې 11 ورکې بچي دي هغه علاج نه ملوېدو او پېښور ته نه رسېدو وجې نه مړه شوي دي. همداسې خوراک شیان نه ملاویږي، نرخونه یې زیات دي یا ملاویږي نه. او که تیل وګورو تیل وجه نه بار سکولونه بندېږي خلاصېږي نو خلک مجبور شو چې پرون احتجاج اعلان وکړو. نن امن مارچ پیدل پرشنار نه روان دی. که ته وګورې ټول سړکونه خلکو نه ډک دي، ماشومان، ځوانان، بوډاګان، هر عمر خلک. ایون دا چې مو معذور خلک ولیدو چې ویلچیر باندې د نورو خلکو سره واقع شرکت کوي. خلک یو عجبه صورتحال سره مخامخ دي. که مو وایو چې یوې قبیلې خلک دي یوې فرقې خلک دي، نه، برې کورمې کې څومره عوام دی هغه دغو لارو بندېدو وجې نه ډېر زیات او مجبور شوي دي، په تکلیف دي، غوښتنه کوي چې د لارې خلاص شي. نن واکې موجودو قبیلي مشرانو هغه تجمل جلال حسین دا خبره وکړه چې څو پورې چې لارې نه دي کولو
د تګ راتګ د لارې نه وي کولو محفوظې نه وي زموږ دا واک به جاري وي که پېښور پورې وي اسلام آباد پورې موږ به دا واک جاري ساتو او که چارواکو خبرې واورو نو هغوی وایي چې سکیورټي خدشات وجې نه دا بند دي خو که سکیورټي خدشات وجې نه بند دي نو عوام ته د جان و مال تحفظ څه دی هغه د حکومت ذمهداري دی په کار دا ذمهداري د هغوی بهترې طریقې سره نباو کړي اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د سترګې غړاوي چې مکمل پر چنار ضلع کوم عوام راوته دي پر امن احتجاج لپاره دا احتجاج چا باندې چړای نه دي صرف ټول دنیا ته خپل مظلومیت خیال دي چې میاشت کیږي چې موږ باندې لیارې باندې هسپتالو کې ادویات خاتم دي پیول خاتم دي سکولونه کسدان بیا باند شول دا صرف د احتجاج ده ان شاء الله موږ دنیا ته خیو چې څو پرې روډ کولاو نه شي پرمه کې امن نه وي راغله ان شاء الله موږ دا احتجاج جاری وي د روډ باندې مو ټول روان